د خادو دا رسومات چې دام ختم کړی شي سیده ساده طریقې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نکاحونه آسان کړي چې نکاحونه آسان شي خلکو ته کم چې جنکۍ دي کم هلکان دي هغې ته به په اسانه باندې نکاح میلاویږي د فضول ګرځېدو نه به خلاصي نو اسانول پکار دي چې اسانه یې نه نو بیا پکې نور مسلې جوړېږي بالجنازه و اسرعوا بالدفن جنازه باندې تعدیو کوي په دفن باندې تعدیو کوي د دې تجهیز او تکفین نه څومره چې زر تر زر کېږي زر تر زر ورسوي زمونږ خلک څه کوي زمونږ خلک هغوی نه پلان کې به راځي او پلان کې به راځي او پلان کې به راځي ایستاره کوي هغه ته دغه غیر شرعي طریقې غیر شرعي کارونه دي چې د هغې نه موږ مخکې زنانو کې دا خبره به وه یا پیر بابا را مدد شوي یا لوی ځوانه خیر کې لوی ځوانه لاسرا کې وي نو دغه خبرې دا چې کوله کېدی نو دا دې ته شرک فی الدعا ورته وایي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ټول ناول قرآن کریم چې چا ویل او چا اوریدل الله رب العزت ته دیتا مبارک کی او الله رب العزت ته قبول کی الله رب العزت ته دغه سي موقع بار بار راولي چې قرآن کریم پکې ویل کیږي او آخر ته اختتام ته پکې رسول کیږي قرآن کریم زمونږه د پاره یو دستور دی یو قانون دی الله رب العزت زمونږه د انسانانو د هدایت د پاره د رهنمایي د پاره او بیا د دې د کامیابی د پاره هم دغه قرآن را لېږل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې چې هغه د دې معلم جوړ کړی او را لېږلی نو خبرې دوه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی آخر وخت کې چې ترکت فیکم امرین دوه څیزونه تاسو ته پرېږدم او ځم یو د الله کتاب او یو خپله طریقه خپل سنت که دا دواړه یو راټینګ کړو نو چېرته ګمراه به نه شي او که د دې کې یو شی پاتې شو قرآن پاتې شو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پاتې شوه بیا به ګمراه شي قرآن کریم کې د ټول ناول چې موږ ګورو موږ ته چې کوم عقاید ذکر کړی شوي دي قرآن کریم کې څه ذکر کولی کېږي نو بعضې خلکو خدا ووایي چې قرآن کریم کې صرف دوه څیزونه دي د دې انسان د کامیابۍ دپاره دوه څیزونه دي یو هغه دي چې الله رب العزت د هغې وینا کړله حکم یې کړلی چې دا کوئ او دویم هغه څیزونه دي چې د هغې نه الله رب العزت منع کړله چې دا به نه کوئ نو بس چې د کوم حکم یې کړلی چې دا کوئ نو هغې کې کولو کې کامیابي ده او کم چې منع کړله چې دا مه کوئ نو د هغې په نه کولو کې کامیابي ده خبره هغو لنډه کړله مختصر کړې ده ټول قرآن کریم چې ګورې نو هغه دغې طرف ته به راځي چې دې حکم شوی دی یا د دې نه منع کړی شوی ده بیا بعضې نور علماو د دې بیان چې کړلی وضاحت چې کړلی نو هغه په یو څو طریقو باندې چې یو څو احکامات دي په قرآن کریم کې چې ذکر کولی کېږي نو د ټولو نه اول توحید دی دویم نمبر باندې رسالت دی بیا صداقت د قرآن کریم هم دی او ایمان بالیوم الاخر دی څلور دا غټې خبرې دي د سره سره د دې د نافذ کولو دپاره بیا جهاد هم دی پکې د جهاد کولو دپاره بیا پکې انفاق فی سبیل الله هم دی د هغې دپاره پکې بیا د انسانانو ته احکامات هم دي او بعضې واقعات پکې هم ذکر کړی شوي دي چې هغې ته قصص وایي د مخکینی انبیا علیهم السلام د مخکینی امتونو واقعات یې ذکر کړلي نو قرآن کریم کې دغه څیزونو تذکیري دي
د ټول ناول موږ ته چې کوم ذکر کول کېږي هغه توحید دی. توحید مطلب دا چې الله رب العزت به د ذات او د صفاتو په لحاظ سره یو ګڼي، یوازې به یې ګڼي. د الله سره به څوک په هېڅ کې شریکی نه ذات په لحاظ سره نه د صفاتو په لحاظ سره. د توحید بیا قسمونه دي. بل طرف ته د توحید چې پیژندل کېږي نو په ضد باندې پیژندل کېږي. نو کم یو شی هغه د توحید منافی دی نو هغې ته ویلی کېږي شرک. شرک بیا په څو قسمونو باندې دی. یو شرک دی شرک فی العلم. نو شرک فی العلم مطلب دا چې یو سړی د الله نه سوا بل څوک هغه په علم کې د الله سره شریک کی. څنګه چې الله ته بغیر د اسبابو نه پته ده دقسې پیر دی که فقیر دی که هر څوک چې دی هغه ته هم دقسې پته ده، هغه ته هم دغسې معلومات شي. دا هر څه د الله په علم کې دي، که هغه د ونې دي او که د ونو پاڼې دي او که د سیند دا ګټې دي او که شګې دي، دا ټولې د الله په شمار کې دي. که یو سړی دا وایي چې دا د پلانکي بابا په شمار کې دي، د پلانکي فقیر په شمار کې دي، د پلانکي ملنګ په شمار کې دي، نو بل څوک هم دغسې کیدی شي چې هغه ته دا څیزونه د هغه په علم کې د الله نه سوا د بل چا په باره کې سړی دا وګڼي، نو دې ته شرک وایي یا دې ته شرک فی العلم وایي چې په علم کې د الله رب العزت سره نور څوک برابري. بیا د دې سره بل قسم دی شرک فی التصرف. شرک فی التصرف والاختیار ورته وایي چې لکه څنګه چې الله رب العزت اختیار لري، هر څه کولی شي، کن فیکون اختیار دی، دغه اختیار د الله نه سوا بل څوک هم لرلی شي. پیر سره د فقیر سره هم دا شته، هغه هم دا کولی شي، هغه هم را رسېدی شي، هغه هم دا مصیبتونه دي لرې کولی شي، هغه هم وغواړي کولی شي. چا پکې څوک یو ځای کړلی، څوک چا بل څوک یو ځای کړلی. څوک وایي دا ټک پټک دی، وایي ټک پټک دی مطلب که هغه له لاړې او هلته کې سوال دی وکړو نو ټک پټک قبلیږي، مطلب هغې قبلی. د الله نه سوا د بل چا په باره کې یو سړی دا خیال وساتي، دا عقیده وساتي، نو دی په شرک فی التصرف والاختیار کې مبتلا دی. دارنګې بل یو قسم دی د شرک، هغې ته وایي شرک فی الدعا. شرک فی الدعا مطلب دا دی چې د الله نه سوا بل چاته سړی اواز کوي، یا الله خیر، یا الله زما دا کار وکړي، یا الله زما نه دا شر او دا مصیبت دا لرې کړي. نو د الله نه سوا بل چاته هم سړی اواز کوي. لکه مخکې زنانو کې دا خبره به وه یا پیر بابا را مدد شوي، یا لوی ځوانه خیر کې، لوی ځوانه لاسرا کې وي. نو دغه خبرې دا چې کولی کېدی نو دا دې ته شرک فی الدعا ورته وایي چې د الله نه سوا بل چاته سړی اواز کوي چې هغه هم اوري دې ځینه، هغه زما کار کولی شي بغیر د اسبابونه کولی شي او بغیر د اسبابونه هغه اورېدی شي. نو دا خبرې ټولې دا په شرک فی الدعا کې راځي چې د الله نه سوا د بل چا نه سړی دغسې غواړي، بغیر اسبابونه غواړي، اسباب نشتی، او ته مالا دا راکې، مالا اولاد راکې، مالا مال راکې، مالا نور څه دې غواړي. مخکې به خلکو اولاد غوښتو، چا به قلبې غوښتې، څاروی به غوښتو، میخه به غوښته. نو کله کله دا کیسې به داسې کېدې، خلکو به قبر خواله به لاړو، هلته کې به څه زړې څیزونه به کټو غاړې به دا کړ وې، پړی نه تړل وې، هغه به هلته کې په یو ډکې پورې وتړلې. ماله غوا په کار ده، ماله غوایي په کار دی، ماله میخه په کار ده. مخکې به چا زانګوګانې جوړولې، زانګو کې به دننه ګټه ښودې وه، هغه زانګو به هلته کې ټالۍ به وله ورکړه چې ماله زوی په کار دی. کله په هغې کې نینځکې به یې ښودې وه په زانګو کې، او هغه به هلته کې ځوړنده کړه چې دا دته بابا ته یاد یې ماله لور په کار ده. دا د دې خلکو عقیدې وې غلطې، دا ټولې په دغه کې راځي چې شرک فی الدعا د الله نه سوا د بل چا نه سړی غواړي. څلورم نمبر په دې کې دی شرک فی العبادت. د الله نه سوا د بل چا بندگی کول، د بل چا عبادت کول. نو عبادت یو خدام دی چې سړی بل چاته سجده کوي، بل چاته سر ښکته کوي، دا هم عبادت دی. د الله نه سوا د بل چا سړی داسې کوي، بل چاته سر ښکته کوي.
نو دا د شرک فی العبادت کې راځي. یو شرک فی العبادت کې دام راځي چې وسړی د عبادت خبره بیا اوږده ده، نظر و نیاز سړی کوي د الله نه سوا د بل چا. کله دا شرک نور قسمونو کې ذکر کېږي، په هغې په زمره کې راولي چې کله سړی روان دی په لاره باندې مخې ته قبرستان راغی، په قبر خوا کې هلته کې ملنګان ولاړ دي او منجوران ولاړ دي، یا هلته کې قبر بالکل نږدې دی او هغې ته خلک پیسې راواخلي او هغې ته ګزار کړي. دغه د الله نه سوا د بل چا په نوم باندې څه شی ورکول، دغه ته ویل کېږي شرک. نظر نیاز د غیر الله په نوم باندې، دغه هم شرک فی العبادت کې راځي. نو چا به دې ځینه چرګ اغستی و، ترخ کې به یې نیولی و، وی به وړ پیر بابا له، چا بل بابا له، چا بل له، او هلته کې هغه دغه قصې به کولې. دا یو دورو تیر شوی دی په دې علاقه باندې، داسې یو قصه وه، لیکن الحمدلله هغه ډېر حده پورې خبره کمه شي ده، لیکن کمه ده. موږ د دې خپل ماحول په لحاظ سره چې وګورو نو کمه ده. لیکن که یو سړی د پیر بابا قبر له لاړ شي، یا داتا گنج بخش ته لاړ شي، یا بل د باباګانو د څومره قبرونه دي هغې ته لاړ شي او د هغې په سیزن کې لاړ شي، هلته چې څه کېږي نو سړي ته پته ولګي او دا خلک خو تر اوسه پورې لا په هغه شانتې په شرک کې اخته دي، په هغه تورو تیرو کې بیا تر اوسه پورې لا اخته دي. نو دا ګڼې قصې داسې دي چې دا د شرک په زمره کې راځي. نو د دقې نه الله رب العزت قرآن کریم کې یو دوه ځایونو کې داسې وایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. الله رب العزت شرک چرته نه معاف کوي، د شرک نه علاوه نور ګناهونه کو وغواړي معاف به کړي، و شرک چرته نه معاف کوي. بیا یو ځای کې بل شان وایي من یشرک بالله فقد حرم علیه الجنه ومأواه النار. چا چې د الله سره شرک وکړو نو الله په ده باندې جنت حرام کړلی او د ده ټیکانه به جهنمي، جهنم ته وځي. یو ځای کې بل شان وایي من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، گویا کې د اسمان نه رارتاو شو، فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح، د اسمان نه رارتاو شو او مرغان وتښتاو، او یا داسې شو چې هواګانو د چرته لرې ځای ته وغورځاو چې اوس د ده باندې هېڅوک اوس قادر نه دی چې راشي او رای وړي او دی بیا جوړ شي. دا دومره غټ نقصان دی. او الله رب العزت پیغمبرانو ته وایي چې که تاسو شرک وکړو نو ستاسو هغه رسالت ته پیغمبري ده هغه به هم ختموئ. زموږ پیغمبر ته هم وایي او نورو پیغمبرانو ته هم ویلي لئن اشرکوا ليحبطن عملکم او ولئن اشرکت ليحبطن عملک. که تا شرک وکړو نو ستا عمل به هم بربادي. زموږ پیغمبر ته وایي، د نور ته وایي که ستا دې شرک کړی وی د دې عمل به هم بربادو. دا قرآن کریم کې دا بعضې خبرې داسې کېږي، زموږ پښتو کې خلک وایي لورې تا ته ویم ګورې ته یاوره. نو د پیغمبرانو نه دا خبره داسې چې دا د سره د امکان د دې نه و چې هغو چېرته شرک کړی وی، دا خبره خو ممکنه نه وه. لیکن الله رب العزت قرآن کریم کې دې له ځای ورکو دې دپاره که هغې ته مې دغسې ویلي وو که تاسو شرک وکړو ستاسو عمل به بربادي. نو زموږ دا لاندې خلک د دې خو سره حیثیت نشته. زموږ پیغمبر ته وایي نو زموږ د پیغمبر نه صلی الله علیه وسلم د هغه نه خو د سره امکان هم نه و چې هغه چېرته پیغمبران چې هغه ټول معصومي ګناه نه کوي. او شرک هغه اکبر الکبایر دی، هغه د ټولو نه غټ ګناه دی، هغه د سره اړو کېدی نه شي. لیکن وړوکی ګناه چې دی هغه هم نه کېږي. ته انبیا علیهم السلام معصوم دي، وړوکی ګناه تیم نه کېږي. چا ویلي چا لیکلي کتاب کې چې لیکلي غلط به لیکلي، هغه په خبره باندې پوهېږي نه، دغه سړی پوه شوی نه دی، یو خبره د ګناه نه ده او دی وایي دا ګناه یې کړلی. آدم علیه السلام په باره کې چا لیکلي آدم علیه السلام په دنیا کې د ټول نه اولنی ګناهګار و. هغه کم ګناه کړی و؟ که آدم علیه السلام په باره کې الله رب العزت وایي دی ونې ته به نه نږدې کېږي، نو د میوې خوراک دی جنت ته، په جنت کې میوې خوراک هغه څه عیب نه دی، څه ګناه نه دی. واقع کې یو قصه وه زمونږ په دې کله کله په دې ملګرتیا کې کله خلک جمال کوټه ځان سره راوړي په دعوت کې سړی ځان ته یو بل ته واچوي. نو دا د دې مثال د جمال کوټې و.
نو هغه داسې وشو چې الله ورته وایي دغې ونې ته به نه نږدې کېږي ګوره که دغه ونې ته نږدې شوې دا بیا سړي له میچاجې ورولي او دلته کې لیټین شته نه ګوره بیا به ځې کته دنیا ته به ځې نو هغه چې کله وخوړه نو ګناه نه و هغه چا ویلي چې جنت هغه د ځای د تناسل توالد نه و دانه خوراک بابا ته هسې یو بانه شوه آدم علیه السلام ته الله رب العزت ویلو قرآن کریم کې بالکل ابتدا کې د سورت بقرې چې کله پاو ختمیږي او دا بل پاو شروع کېږي هلته کې وایي وإذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم نو هلته کې ورته بیا وروسته وایي اسکن انت وزوجک الجنه جنت کې اوسېږئ نو چې پیدا کړی دی د دنیا دپاره نو جنت کې بیا ولې اوسئ و دا جنت کې چې اوسئ نو دا لږ وخت دپاره اوسئ چې دا ستا ځای دی ګورئ وروسته بیا ځې دنیا ته به ځې خلکو ته به د دې د ځای تعارف به کې خلک به بیا ستا د اولاد به بیا دلته کې راځي دا کم چې په ځمکه کې پاتې کېږي اوسېږي به نو به دلته کې راځي نو اوس هلته کې جنت کې به څومره د هغې دپاره یو حد ورته کېښو جنت کې به هغه پورې چې دغې ونې ته نه وي نږدې شوی دغې ونې ته نږدې شوې نو بیا به ځې دنیا ته د دنیا هغه کار به وسنبالی نو هغه کار وشو نو که چا ویلي غلطي ویلي که د بل پیغمبر په باره کې چا ویلي غلطي ویلي د چا سر به نه انځو ډېر خلک داسې دي بیا له سرونه خلک انځي نه دا د دې مقصد دا نه دی او د دې مقصد نه هر څه چې دي چا چې ویلي څه ویلي د پیغمبر په باره کې ویلي غلطي ویلي صحابه کرام دي زمونږ هغه محفوظ دي د هغې نه ګناه کېږي او چې ګناه ترې وشي نو فورا هغې واپس کېږي توبه وباسي توبه الله قبلی نو هغې ته محفوظ وي انبیا علیهم السلام دي هغه معصوم دي خیر خبره مې کوله چې الله رب العزت موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی نور پیغمبران را لېږلي زموږ خو اصل کې معامله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ده د هغه په دین باندې او د هغه په شریعت باندې د هغه په کړو باندې د هغه په سنت باندې موږ له تللي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ما خبره کوله چې هغه ته الله رب العزت د شرک هغه بدي چې بیانوي نو هغه خبره کوي چې دا شرک ډېر بد شی دی که دا تاو کو نو ستا پیغمبري هم ختمیږي نو امت ته دا ووایه امت ته ورسوه دا خبره قرآن کریم کې ولیکلی شو قرآن کریم کې موږ ته دا خبره ذکر کړی شوه که پیغمبر دا کړی وی نو پیغمبر به هم دغه خبره به هم خرابوه نو چې هغه ته وی نو ما تا خو ته څه شی نه یو بیا نو ما تعالی ځان ډېر زیات لرې ساتل پکار دی شرک نه دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دین موږ ته راوړلی نو هغه کامل دی مکمل دی قرآن کریم کې ما خبره کوله د ټول ناول تذکره چې دا نو هغه د توحید ده دویم نمبر باندې هغه د سنت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هغې دپاره قرآن کریم کې ذکر کوي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې یوه بهترینه نمونه ده هغه نمونه راغستل غواړي نو به صحیح یوازې په عبادت کې نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله زندګي دا 30 کاله زندګي دا ټوله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره یو راهنما ده دا یو اصول دی دا یو قاعده او قانون دی بس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي څه کړلي هغه کوه ستا لپاره پکې کامیابي ده اگر چې بعضې خبرې به داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو وخت کې کړلي بیا یې پرېښودي دي لیکن که اوس هغې باندې هم سړی عمل کوي هغه هم چلیږي خیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن نه وتلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه پاتې شوې ده که نن یې څوک کوي ډېر کارونه داسې دي ښه ده چې لاړ شي هلته کې بعضې کارونه خلک کوي موږ هغې په باره کې دا وایو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړلي مخکې کړلي بیا یې وروستو نه دي کړي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اعمال را اخلو هغه طریقه را اخلو چې هغه اخر کې پاتې شي ده موږ هغه طریقه را اخلو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه وه چې هغه د صحت په حال کې وه بیمارۍ په حالت کې نه بعضې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعضې طریقې باندې ناست دی هغه ناسته موږ وایي دا په څه باندې وه یا مانځه کې دا کله چې د یو رکعت وشي ورسره دې کې لږ ساعت دپاره په دې اولني رکعت کې پاسېدو کې لږ وقفه کوي دا ولې کړله نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحت د وجې نه د بوډاوالي د وجې نه د خبره شي ده کنې په صحت کې داسې نه ده کړي
چې کله روغو نه ده کړي نو دغې وجې نه موږ دغه جلسه استراحت ورته وایي. دغه موږ نه کوو. ولې نه کوو؟ دغې وجه دا ده چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیمارۍ په حالت کې د بوډاوالي په حالت کې کړله. کم کارونه چې هغه د صحت په حالت کې بغیر د عذر نه شوي دي هغه زموږ دپاره هغه سنن هدا دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مو فرمایل علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، تاسو باندې زما سنت، زما طریقه او زما د خلفاء راشدینو طریقه دا لازم دا چې دا لازم ونسئ. عزو علیها بالنواجز وی په غاښونو کې په جامو کې کلکې جامې پې ولګوئ خلاص نشي دنه. یعنې تعبیر په دې باندې کوي هلکه دا کلک ونسه په جامو کې ونسه. کله کله سړی بعضې وخت کې داسې مجبوره شي یو څیزي هغه بل ته اخلي نو هغه خولې ته ورولي جامې پې کلکې کي وسې واخله زه څنګه اخلي. نو د کلکوالي د وجې نه عمل کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تعبیر کوي عزو علیها بالنواجز، په دې باندې په جامو باندې کلکې جامې پې ولګوئ او چتا دا د نه پاتې نشي. نو هغې کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سنت دی، بعضې پکې د عمر رضی الله تعالی عنہ سنت دی، بعضې پکې د عثمان رضی الله تعالی عنہ سنت دی، د علی رضی الله تعالی عنہ سنت دی. دغه طریقې دا ټولې زموږ دپاره دین دی. بعضې کارونه به داسې چې هغه به عمر رضی الله تعالی عنہ کړي د هغې نه مخکې به په هغې طریقې باندې په هغه شکل باندې به نه وې. بعضې کارونه به داسې چې هغه به عثمان رضی الله تعالی عنہ کړي د هغې نه مخکې په هغه طریقې باندې به نه و. لکه مثال په طور باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دا کم چې موږ د جمعې دا بانګ وایو اولنی د خطبې نه مخکې دا بانګ چې ویل کېږي نو دا د مخکینی خلکو کې نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه بانګ نه و. دا د عثمان رضی الله تعالی په زمانه کې دا بانګ شروع شوی دی. ولې شروع شوی دی؟ دا دې دپاره شروع شوی دی چې خلک زیات شو، ګڼ شو. اول کې خلک لږ وو، وسم هلته کې سړی ګوري په حرمینو کې چې سړی ګوري نو خلک بانګ ته نه ګوري. څه کوي؟ د 9 بجو نه د 8 بجو نه د 10 بجو نه دا خلک رواني چې کله 11 بجې کېږي 12 بجې کېږي بیا لار نه یې خواته بیا نه پرېږدي. هغه حرم ډک شوی دی اوس هغه کینې ځان له بار کېنوي هلته هغه دغه ولګوي پابندي هغه څیزونه ولګوي بس اخواته ورو نه شي تللی حرم ډک شوی دی دننه. نو که دغه نه لیټ شوې بانګ یې راویلی نه وي مخکې بانګ وایي هغه یو نو هغه بانګ چې کله وایي نو هغه وخت کې وایي چې هر څه پول شوي. بیا وروستو چې کله خطیب راشي بیا بانګ وایي نو هغه خطبه شروع کړي. نو دغه بانګ چې کله هغه وی به نو دا به په بهر ویلی کېده د جومات نه بهر دې دپاره چې دا خلک راشي وسه چې وروستنی بانګ شروع کېږي او خلک نه راغلي بیا هغه وخت کې خلک رامنډې وایي نو د چا نه به خطبه تلي او د چا نه به مونځ تللی او د چا نه به نو هغه به په ګناه کې به پرېوځي. په بعضې کارونه داسې چې بې اعتنایي بې پروایي په هغې کې به پرېوځي نو هغه ځان له ګناه دی. د جمعې ورځ ده او ته ځان په بازار کې ناستې. دې وجې نه زموږ علماو لیکلي چې کله بانګ ویله شو اوس دی نفل کوي په کور کې دا نفل کور کې نه دی په کار دا په د جماعت ته پتلو کې رکاوټ جوړیږي دا به نه کوي. دی نفل کې لاړ شي جماعت کې کوه که نه تلاوت کې بانګ یې ویلی نو جماعت کې کوه. د جماعت اوس بانګ یې ویلی دی ناستی دکان کې ناستی دا دکان کې ناسته دغه ستا ګټه وټه دغه ستا کار دا علما ورته ویلي چې دا حرامیږي. نو چې کله یو شی حرامیږي نو هغه نه مخکې نه د جمعې یو اهمیت و نو هغه د هغې د وجې نه دغه بانګ مخکې نه شروع شو. نو دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې شروع شو. بعضې کارونه نور دي خبره اوږدېږي بیا. نو خبره مې کوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی طریقه ده. نو سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند هغه زموږ دپاره یو رهنما او یو اصول دی. هغه اوس په څه کې دي نه په هر کار کې دي. ډوډۍ خورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه خوړل وه هغه شانتې خوره. پیغمبر ته دا دنیاوي کارونه دي دا د خلکو د ذاتي خبرې دي دا بعضې د خپل ځان دغه دپاره دي. په دې کې دا تبلیغیان وایي دا روخي بدلول غواړي لوکوټې. هر کار د دې انسان هغه به د ثواب کار جوړیږي هغه به د نیکۍ جوړیږي او چې دی لوکوټې روح وله بدل کړي. نو ډوډۍ چې خورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د وخوړه هم به ډوډۍ وخورې خېټه به مړه شي او هم به دې ثواب وشي.
اوبه دې اوس کې نو اوبه دې اوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې اوس کې نو هم خېټه مړه شوه او تنده ماته شوه او هم دې ثواب وشو په هغې کې نکیانې دې وګټلې پکې دقسې د زمونږ غمونه دي زمونږ خادي ده زمونږ عبادت دی عبادت موږ چې کوم کوو په دې کې د ټولو نه اهم شی سجده ده دویم نمبر باندې پکې روکو ده او قیام چې دی هغه د رستو دی د دغې روکو نه رستو دی د اهمیت په لحاظ سره لیکن طریقې کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی اول به راشي قیام به وکړي بیا به روکو کې بیا به سجده کې کوس یو سړی راشي نه زه خو الله ته ځان ډېر زیات نږدې کوم او د سجده کې الله ته سړی زیات نږدې د ټول ناول به زه سجده کوم راشي او سیده په سجده باندې پریوزي او بیا راپاسي رکوع کی او بیا رستو قیام کی او قیام نه رستو په ولاړې باندې سلام وګرځي نو هیڅوک دې ته دا نشي ویلی چې دا مونځ وشو ټول به وایي عام خلک به ته وایي چې دا څه چل کېده پېښې کې مونځ دغسې نه دی مونځ طریقې کار هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دی که هغه طریقه باندې کې نو تا ته به ثواب میلاویږي ستا عبادت به قبلیږي که هغه شانتې نه کې نه قبلیږي دغه مونځ نه دی چې اول کې روکو کې اول کې قید سجده وکړي بیا قید روکو کې او بیا قیام کې دا مونځ نه شو مونځ طریقې کار اول نه ابتدا نه دغه دی اول نه به شروع کې سبحان نه اول نه د قیام نه بیا ورپسې روکو بیا ورپسې سجده بیا به کینې او سجده دا قیده به وکړي سلام به وګرځې مونځ به خلاص شي پوره به شي اوبه شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې نو کامیابي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه طریقې نه چې اوړې ناکامي وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې غمونه هم راغلي خادم راغلي نو هغه غمونه خادي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عبادات تی اخلاقیات تی معاملات تی معاشرت ته دا ټولې خبرې دي داسې نه چې یو به راغلو بل به پرېږدو نه ټولې به راغلو الله رب العزت موږ ته وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ای مسلمانانو په اسلام کې ټول په ټوله ننوځئ داسې نه چې لږ نه نوتلی لږ پاتې سر دې پکې دننه کړلی نو خپې دې بهر دي یا خپې دې دننه کړلی او سر دې بهر دی نه ټول په ټوله اسلام کې ورننوځه نو کامیابي به علی الله رب العزت موږ له توفیق راکړي نو غم دی که خادي ده دا به هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نه و چې هغه باندې غم نه راتله چته یا غم پې نه راغلی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې غمونه راغلي بچي وفات شوي دي دوه بیبیانې وفات شوي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او نورې پاتې شي دي دارنګې که خادي وې نو خادیانې بیا ډېر شی کړلي ځکه چې په آخر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 بیبیانې وې دوه وفات شوي وې نو 11 بیبیانې شوې 11 ودونه یې کړلي خپل او خپلې لوڼې وې هغه هم واده کړلي 4 لوڼې وې نو هغه هم واده شي دي یوه لور پکې ده عثمان رضی الله تعالی عنه ته دوه لوڼه هغه واده شي دي هغه کونډه شي ده او بیا عثمان رضی الله تعالی عنه هغه بیبي وفات شوې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وفات شوې وه نو هغه ته یې هغه بله په نکاح کړه نو دغه شوي دي په دې کې سنت راغلي هر څه پکې شي دي نو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې کار سو نو هغه طریقه کار هغې باندې که موږ روان شو نو دنیا کې هم کامیاب وي آخرت کې هم کامیاب وي د مړي سره هغه څه کړي مړی په کم طریقې باندې دفن کړی او په کم طریقې باندې سنبال کړی او د مړي هغه کم چې رستو کم رسومات ورته وایي هغه چې کېږي نو په کومه طریقه باندې کېږي موږ مسلمانان یو چې مسلمانان یو نو د مسلمانانو په طریقه باندې هغه رسومات د اسلام په طریقې باندې کول پکار دي هندواني کوي سیکاني کوي هغه هم دغه رسومات کوي نو هغه په خپل طریقې باندې کوي نه هندواني راواخلي هلته یو ځای هغه کې لرګي جمع کړي په هغه کې کېدي او لرګو ته ورته کړي او ویسي او ایره راواخلي او ځان سره بیا محفوظ کړي او کله چې ته بیا ځي دجلې ته ځي هلته کې بیا ګزار کړي دا د هغوی یو رسم دی خدا دنیوي رسم دی دا د په شریعت کې خدا نشته د الله په قانون کې نشته د موږ ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه کم څه ویلی شي دي نو هغه طریقې کار دا چې اسرعوا بالجنازه و اسرعوا بالدفن جنازه باندې تعدیو کوي په دفن باندې تعدیو کوي د دې تجهیز او تکفین نه څومره چې زر تر زر کېږي زر تر زر ورسوي زمونږ خلک څه کوي زمونږ خلک هغوی نه پلان کې به راځي او پلان کې به راځي او پلان کې به راځي ایستاده کوي هغه ته دغه غیر شرعي طریقې غیر شرعي کارونه دي چې د هغې نه موږ خلار شو څوک چې حاضر دي څوک یې کولی شي هغه دې وکړي
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر یو صحابي تپوس لاړ هغه ته چوکته حالات بدلو وی بس د اخرنه وخت دی دا او بس چې لکساتو وفات شو وی ودې موږ تعالی کوي اصحابو ته وی زر تزرا د غسل او د تجهیز او تکفین معاملو کې خبر اخلاصوي جزي ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په اسانه طریقه باندې وی په دې باندې تادیو کوي ارڅنګ چې دا خسړې نه هم تادی پیو کوي که بد سړې هم پی تادیو کوي یو دا وی که خسړې ده نو د اصل کمزې چې د هغه ته ورسوي د هغه ځای ته تعدید اثر ته زری خپل ځای ته ورسوي او که بد سړی دی نو بل شانی وي که بد سړی دی نو دا ستاسو په اوګو باندې یو بوج دی زر ته زری ورسوي لري کې د خپل اوګو نه لري کوي نو دواړو بارکی وي په تادی باندې هر څه کار چې د خسړی دی او که بد سړی دی وی رسوي هغه کې نور زمونږ ډېر شی رسومات دي کولای کېږي هغې کې د دې رسوماتو باره کې زمونږ زیات تر خبرې چې هغه د زنانو وي غم کې هم او په خادی کې هم خادی ده نو خادی کې زمونږ زنانو بیا زیات رسومات دي نو پکار دی چې دغه د خادو دا رسومات چې دام ختم کړی شي سیده ساده طریقې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نکاحونه آسان کوي چې نکاحونه آسان شي خلکو ته کم چې جنکی دی کم الکان دی هغې ته به په اسانه باندې نکاح میلاویږي د فضول ګرځېدو نه به خلاصي نو اسانول پکار دی چې اسانه یې نه نو بیا پکې نور مسلې جوړېږي نو الله رب العزت ته زمونږ د قرآن او سنت چې کومه طریقه ده الله دې زمونږ خپله کړي الله دې موږ په هغې باندې روان کړي اساني به پکې سهولت به پکې او کله چې سړی د رسم و رواج کې لګیا دی نو په رسم و رواج کې زمونږ په رسم و رواج کې اول نه صحیح اول نه هلته کې ګل پکې په دغه کې په اول نه چې کله کوژدنه کېږي یا نکاح کولی کېږي په هغې کې ګل ورکي دغه ګل ته څه بل څه شی وایي خو دا دوه ته ګل وایي څوک ته غول وایي نو که هلته کې هر څه چې خو دغه ناکاره شی دی نوم یې هم اخیستو نه دی خو دی څه کوي هغه شی غلط شی رسم دی رواج دی کولی کېږي نو دغه پکې د ټول نه اولنۍ قصه دغه ده بیا په هغې کې چې کله هلته کې نه دغه وشو د هغه ځینه به جنکۍ به راشي اوس هلک کیني د هلک لیدو دا رسم دا به جدا بل دی هلک لیدی کېږي خلکو مخې ته پردو ښځو مخې ته هلک به راوسته کېږي دا زمونږ خپل دغه دی دی به زمونږ خپلېږي اوس مسله ټوله ورانه ده بیا وروستو کله چې دغه کې نو دا وخت په وخت باندې دا شوقدر دی پکې او دا پکې اختر دی وړوکی اختر دی دا پکې لوی اختر دی دې اخترو کې کله جوړېږي او کله څه دی دا شی کته ځي او پورته ځي دغه رسم و رواج په دې کې او که ودې نه کو